نو د حضور پاک اخیری عمل مسواک دی. مونږ نسوار اچو. مسواک کې څه فایده ده؟ ډېرې فایدې دي. یو دا چې غاښونه سپینی او نسوار یې توری. مسواک غاښونه پاکی، خوله پاکی، نسوار یې ګنده کوي. مسواک اوری مضبوطی، نسوار یې خرابی. مسواک د خولې نه خشته بوی بدېږي او نسوار به یې د خولې نه څخه بیندي چې خولې دې نینځنې. موږ سره بعضې خلک تپوس کوي نسوار والا هر قسمه مسلمانان دي، نو مسلې تپوس کوي یا څه نو دا خوله راته رانږدې کي یاره چې نسوار یې چولي توکلي د دې خولې نه په ما خو داسې څخه بین لګي. زه ډیران کې د خاښۍ والې ده ښه شی نه دی. دا زما خبرې اصلاحي دي، په دې به نه خفه کېږي. افسوس زمونږ طالبان یې چې زه څه کې افسوس کوم. درس کې به ناست دی او شی به یې خوله کې ورټومبلي. ما یو ځل وی په درس کې مې الله قرآن شریف کې فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه غواړئ او څه مو په زړه کې تېرېږي خدای پاک به یې درکوي. یو طالب چټ راولګي نسوار به جنت کې ملاویږي او که نه؟ ما وی نه. وی تا چې اوس وایې چې جنت کې څه غواړئ خدای به درکوي، نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي یو چونډی نسوار، ما وی په جنت کې نه د نسوارو ډبلی شته، نه تماکو شته، نه ایره شته. او دا به د چاړه کې نه راځي چې کوم شی جنت سره مناسب یې به د زړه کې راځي، چې جنت سره کوم شی مناسب نه د چا شوق کې به نه راځي. هلته به خشته خشته ښکلې ښکلې هلکانې ستا خدمت به کوي که انهن الیاقوت والمرجان، یاقوت او مرجان خشته، لیکن د چاړه کې به غلط نیت نه راځي. پردی ښځې ته د کتو سوچ دا به د چا پړه کې نه راځي. دنیا ته راتلل دا به د چا پړه کې نه راځي چې یاره که بیا لاړم او مردان مې ولیدې، چارسده مې ولیدې، دا بني نه به د چاړه کې تېرېږي. چې کم شی جنت سره مناسبي هغه د زړه کې راځي. نو ما ورته وی بالفرض، ګورې خبره د فرض کوم ښه، مې که بالفرض تا ته په جنت کې نسوار میلوم شي ځه لاول خو شته نه بالفرض، مې جنت کې خو د لاړو د توکلو انتظام نشته، نو لاړې به کوم ځای توکې؟ چارسدې مردان ته به راکوزېږي؟ دا خو به نه هر څه به ختمې. دا دې دپاره ویم وروڼو چې که څوک کوي په دې مرض کې مبتلی، نو خدای مو ترې وساته. په کومه خوله ته ذکر کې الله په نوم باندې او درود شریف پرې وی، نو هغه د دې شي نه وساته، مسواک مه کوه. نو دا مې دې پورې وی چې نسواري ملا له به کجوره نه وړې ښه، چې دا وچوپه چې ماشوم له خوله کې واچو، یعنې ماشوم به د نسواري